الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، قرآن پاک کے اللہ جل جلالہ فرمائی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. چې تاسو نکاح مکوئ هغه ښځو سره کومو سره چې ستاسو پلار او نیکه نکاح کړی وي، او دا ډیره د بے حیايي او د الله تعالی د ناراضګۍ او سبب دی، او دا ډیره بد لار ده. د دې نه ځان وساتئ. اوس دا کومو زنانو سره چې نکاح جایز نه ده هغه منګه بیان کړیو چې هغه په دوه قسمه باندې دي. یو هغه زنانه چې هغې سره ټول عمر کې نکاح دا جایز نه ده. یو هغه زنانه دي چې تر سمودې پورې هغې سره نکاح جایز نه ده، د هغې نه بعد کې ورسره جایز ده. اوس لومبی قسم منګه بیان کړو چې کومو زنانو سره ټول عمر نکاح جایز نه ده، هغه منګه بیان کړو تیر ویډیو کې. او دې ویډیو کې به موږ نن دا بیانو چې کومو زنانو سره تر سمودې پورې نکاح جایز نه ده بیا جایز ده. نن به هغه موږ بیانو چې کومې زنانه دي. هغې کې لومبی دوه خویندې په یو نکاح کې جمع کول دا جایز نه دي، دا نکاح حرامه ده. که هغه سکه خویندې وي یا رضاعي خویندې وي، نو په یو نکاح کې دوه خویندې جمع کول دا حرام دي. اوس دا تر سمودې پورې چې کله اوس دا یو زنانا دا یو خورې وفات شي نو دی بلې سره نکاح دا جایز دی. بیا نمبر 2، سلورو ښځو نه علاوه پنځمه ښځه کول دا جایز نه دي تر سمودې پورې. اوس یو زنانه لتا د سلورو کې یوې لتا طلاق ورکو یا پکې دا وفات شوه، نو اوس ته بله ښځه کولی شي، خو پنځمه ښځه دا نشي کولی. په یو نکاح کې په یو وخت کې پنځه ښځې دا نشي کولی، دا حرام دي دې سره. بله مسئله دا ده، یو زنانه ده هغه د چا په نکاح کې ده، هغې سره ستا نکاح دا نه کیږي تر هغې پورې چې تر څو پورې هغه طلاق نه وي ورکړی، نو دغې زنانه سره ستا نکاح دا حرامه ده. مثال کې یو کس دی د هغه په نکاح کې یو زنانه ده، اوس ته د غواړې چې زه دغې زنانه سره نکاح وکړم، نو دغې سره ستا نکاح دا حرامه ده تر څو پورې چې دغې سړي طلاق نه وي ورکړی. بله هغه زنانه چې هغې ته خپل خاوند طلاق ورکي یا د هغې خاوند وفات شي، نو دغې زنانه چې څو عدت نه وي تیر کړی دغې سره نکاح دا جایز نه ده. چې کله دا خپل عدت تیر کړي د هغې نه بعد کې ورسره نکاح دا کول دا جایز دي. عدت څومره دی؟ عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی. دی عدت دوران کی دی سره نکاح ناجایز. نو دا یو څو مسائل شو، دا هغه زنانه منګه یاد کړي چې کمی سره نکاح تر سمودی پوری جایز نه ده، د هغې نه بعد کې دا جایز ده. دا یو څلور
زنانه دي دی سره نکاح تر سمودی پورې جایز نه ده، د هغې نه بعد کې دا جایز ده. دا ویډیو دا مسائل زیاتو خلکو ته ورسوئ. جزاکم الله احسن.